نو انشاءاللہ مونږ تاسو چې کله سوچ او فکر سره دا اندام استعمالو نو مونږ به ډیرو گناهونو نه الله تبارک وتعالی بچ وساتي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين آمنت بالله صدق الله العظيم. زما واجب الاحترام قابل قدر مسلمانان ورنو دا الله تبارک وتعالی پا منتاسو باندی ډیر لوی انعامات او احسانات کړي دي. پاغه انعامات او په احساناتو کې یو لوی احسان او انعام د الله تبارک وتعالی چې په مونږ تاسو باندې دی هغه د جبا اسی خود انسان ټول اندامونه چې دي هغه لوی لوی انعامات او احسانات دی. خو په قرآن او په سنت کې الله تبارک وتعالی د بعض اندامونو تذکره کړې ده په طور د انعام چې هر مسلمان په هغه اندامونو کې سوچ او فکر وکړي نو دته به د هر اندام چې پاغی کې الله تبارک وتعالی کم حکمتونه خودی دي کمی فیدی خودی دي نو هغې ته چې دی وګوري نو دی حیران شي. ما چې کم آیاتونه ولوستل الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین په دې کې الله تبارک وتعالی د دریو نعمتونو تذکره کړې ده. اول نمبر د سترګو تذکره کړې ده چې ای انسانه خپل سترګو نه عبرت واخله چې تعالی ما داسې سترګې درکړې دي چې د ډیرو باریکو رګونو او د باریکو پردو نه ما دا پیدا کړې دي. بیا مې په دې کې صفا اوبو اچولې دي. بیا د دې چې ما کومه ډیپټي حواله کړې ده نو هغه دومره تیزه ډیپټي ده چې نږدې فاصله کې په څومره وخت کې چې دا خپل کار کوي نو دومره چې لرېوالی ځای نو په هغه ځای کې هم دا هغه عمره په وخت کې کار کوي. بیا د دغه سترګو د حفاظت دپاره مې د دې له پاسه پردې مې څنګه پیدا کړي دي. بیا پردو له پاسه باڼه او ویښتان مې څنګه پیدا کړي دي د حفاظت دپاره. له پاسه مې روزي پیدا کړي دي چې له پاسه نه څه څیز دې ته ایکدم کته ضرر نه رسوي، څه نقصاني څیزي
نو هغه د روزو په ویښتو سره ایساریږي، که دې نه کته پاش شي نو پردې دي او د سترګو خپل ویښته دي. او دا مې فټ کړي په څنګه ځایونو کې دي چې له پاسه د زړه د سر څخه هډوکی دی او لاندې د الګو څخه هډوکی دی. د دې مابین کې مې دا فټ کړي دي د دې دپاره چې د دې ډېر فواید دي. یو فایده پکې دا ده چې مخامخ گزار نه دا محفوظ وي. دغه رنګې اے انسانه تاله مې ژبه درکړې ده، دا ژبه چې ده دا د زړه ترجمانی کوي. کله چې انسان څه خبره کول غواړي د یوې خبرې اراده کول وغواړي نو د هغه خبرې اراده چې ده هغه په زړه کې یو خیال پیدا شي. کله چې په زړه کې خیال پیدا شي نو هغه ځای نه دا خیال منتقل شي دماغو ته. کله چې دماغو ته منتقل شي نو بیا هغه دماغ دا هغه خیال مناسب الفاظ جوړ کی. چې کله دا الفاظ جوړ کی نو بیا هغه ځای نه دماغ د ژبې ته حکم وکي. نو هغه حکم کولو سره د ژبې د مرۍ او د شونډو کم نظام چې دی هغه په حرکت کې راشي. نو انسان بیا ډېرې اسانې طریقې سره خپل کلام چې دی نو مخکې بل انسان ته منتقل کوي. حالانکه سامع اوریدونکی چې دی هغه ته دا پته نه لګي چې دغه انسان په دغه خولې باندې چې کم تکلم وکړه، کم خبره وکړه، کم کلام چې وکړه، آیا د دغه ژبې نه مخکې په دې باندې څه مشیندریانو کار کړ دی او که نه دی کړی هغه ته دا پته نه لګي. حالانکه انسان چې په دې ژبې باندې خبرې کوي نو د دې خبرو کولو نه مخکې په دې کلام باندې لوی لوی مشیندریانو کار کړی. بیا ورسره دریم نعمت الله تبارک وتعالی ذکر کو شفتین شونډې. ځکه انسان چې کله خبرې کوي نو ژبې سره معاونیت چې دی نو هغه شونډې هم کوي. نو د دې وجې نه د ژبې پسې د شونډو تذکیره وکړه. نو عزتمندو دا خو یو څو نعمتونو تذکره ما وکړه. حالانکه انسان په بدن کې داسې یو اندام نشته چې هغه کې الله تبارک وتعالی څه فواید او حکمتونه نه یې ښودي. حالانکه دا ژبه چې ده دا موږ تاسو له الله تبارک وتعالی بغیر د کړاوه بغیر د محنته درکړې ده. د دې په حاصلولو کې موږ تاسو هیڅ پیسه نه ده خرج کړې. د دې وجې را موږ تاسو سره د دې قدر نشته. د دې قدر به پته به د هغه چا نه لګي چې څوک د دغه نعمت نه محرومه دی. مثال په طور باندې چاړه هغه په زړه کې ډېر جذبات او خیالات خو هغه اظهار مافي ضمیر نشي کولی. ولی هغه د دې نعمت نه محرومه دی. او مونږ تاسو چې په څه ټیم په څه وخت کې چې په زړه کې څه د هغې اظهار مافي ضمیر کول وغواړو نو ډایرکټ کولی شو. نو دا د الله تبارک وتعالی یو لوی نعمت دی مونږ تاسو له درکړ دی. خو دا نعمت چې الله درکړ دی نو ورسره الله انسان ته دا حکم هم کړ دی چې انسانه دا ژبه چې استعمالی نو دا به ډېر احتیاط سره به استعمالی. ځکه دا ژبه چې ده په دې باندې انسان چې دی هغه داسې تکلم داسې کلام داسې خبره هم کولی شي چې هغه د الله تبارک وتعالی د رضا سبب وګرځي او انسان په دې سره جنت حاصل کی. مثال په طور باندې یو کافر دی هغه په دغه ژبې باندې کلمه شهادت وایي چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. نو دې سره داغه ګناهونه الله تبارک وتعالی ټول معاف کوي. هر څومره ګناهونه چې
هغه د جنت مستحق ګرځي. دغه رنګې په دې ژبه باندې څوک د قرآن تلاوت کوي، امر بالمعروف کوي، نهی عن المنکر کوي، نو هغه د اجر مستحق ګرځي. دغه رنګې یو کس په دغه ژبې باندې داسې کلام وکي، مثال په طور د کفر کلمات وي، نو هغه د جهنم مستحق ګرځي. یا دغه رنګې نور ګناهونو خبرې وکي، نو هغه د سزا مستحق ګرځي. نو د دې وجې نه الله تبارک وتعالی فرمایي فسورة القاف کې چې ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. اے انسانانو کله چې تاسو په یو مجلس کې ناست یئ او یو بل تاسو زړونه جوړ نه یي، نو هر یو په احتیاط سره خبرې کوئ چې بل زما خبرې ریکارډ نه کی، بل زما خبرې چې دي هغه خپل یاداشت کې رانولي، داسې نه چې سبا ماله څه مسله جوړه کی، څه پریشانی جوړه کی. نو الله تبارک وتعالی نن 1400 کاله مخکې د نبی علیهم السلام په ژبې مبارکې باندې مونږ تاسو ته د دې خبرې خبر درکړ دی چې اے انسانه ستا د خولې نه چې څه وځي نو هغه ټول هر څه محفوظ کیږي. که ښه کلام وځي نو هغه محفوظ کیږي، او که بد کلام وځي نو هغه محفوظ کیږي. نو عزتمندو مونږ تاسو ټولو له دا پکار ده چې دا خپله ژبه چې ده دا په کنټرول کې وساتو. ځکه د بخاري شریف حدیث د نبی علیهم السلام فرمایي وی چا چې مالا د 2 جامو په میز کې چې کم اندام دی د دې ضمانت راکو، او د 2 خپو په میز کې چې کم اندام دی د هغې ضمانت راکو، نو زه دله د دې ضمانت ورکوم چې دی به جنت ته داخلیږي. نو د 2 جامو په میز کې چې کم اندام دی هغه د ژبه، نو چا چې ژبه په صحیح طریقې سره وچلوله، دروغ پې ونه وي، غیبت پې ونه کو، چغلخوري پې ونه کړه، د ګناه کلمات پې ونه وي، نو نبی علیهم السلام فرمایي چې دغه کس سره د ده زه ذمواري اخلم چې دی به جنت ته داخلیږي. بل ریاض الصالحین کې یو حدیث شریف د نبی علیهم السلام فرمایي چې کله سار کیږي ټول اندامونه چې دي هغه دی ژبې ته منت او زاري کوي چې ای ژبې ځان سیده که ته سیده شي نو موږ به سیده یو، او که ته سیده نه شوې نو موږ به برباد شو. نو عزتمندو موږ تاسو ټولو له دا پکار دي چې هر ځای کې چې خبره کوو، هر ځای کې چې څه کلام کوو، نو لاول سوچ کوو بیا هغه کلام کوو، بیا هغې کې دا سوچ او فکر کوو چې آیا ما کومه خبره چې وکړه په دې باندې الله راضي کیږي او که خفه کیږي، دا د قرآن او د سنت مطابق خبره مې وکړه که خلاف مې وکړه. نو انشاءالله موږ تاسو چې کله سوچ او فکر سره دا اندام استعمالو نو موږ به ډیرو ګناهونو نه الله تبارک وتعالی بچ وساتي. نو الله تبارک وتعالی دې موږ تاسو ټولو له دا څه وویلی شو او څه واورېدلی شو په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي، او الله دې موږ ټولو مسلمانانو له د نیکۍ کولو توفیق راکړي او د ګناهونو توفیق رانکړي. وما علینا الا البلاغ.